الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه الآية. زما عزتمندو مسلمانان ورونو نوې کال شروع کېدو والا ده د انګریزي په حساب باندې، نو په دغه ورځ باندې مسلمانان خوشحالي کوي، یو بل ته مبارکي ورکوي او جشنونه مناوي. سره د دینه دا د مسلمانانو نوې کال نه ده، بلکې دا د انګریزانو نوې کال ده. د مسلمانانو نوې کال هغه د محرم د میاشتې نه شروع کیږي. اکثرو مسلمانانو ته خپل اسلامی کال معلوم هم نه دی چې هغه د کومې میاشتې نه شروع کیږي او نه د اسلامی میاشتو نمونه ورزي، او د انګریزي کال شروع کېدل هغه مرته معلومي او اکثرو ته د میاشتو نمونه میادي. دا د مسلمانانو کمزوري ده. د نوي کال په مناسبت باندې سجشن مناول یا خوشحالي کول یا یو بل ته مبارکي ورکول دا شرعاً ثابت نه دی. دا د انګریزانو رسم ده، د انګریزانو طریقه ده. اولا خو دا د مسلمانانو کال نه ده، نو تاسو څنګه یو بل ته مبارکي ورکوي؟ د مسلمانانو کال مخکې ما درته ویلي چې د محرم د میاشتې نه شروع کیږي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او 2 کال خلافت کې د عمر فاروق رضی الله عنه چې کله به بادشاهانو ته خطونه لیکل کېدل نو پاغي کې تاریخ نه و. بیا عمر فاروق رضی الله عنه صحابه کرام را جمع کړل چې مختلفو بادشاهانو ته چې فرامین لیګو نو زمونږ د پاره یو تاریخ پکار دی. نو صحابه سره مشوره وکړه چې حساب او تاریخ دا د کم وخت نه او د کم ورځې نه شروع کو. بعض صحابه کرامو دا مشوره ورکړه چې د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه به شروع کو. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې دا خو د نصاراو د عیسایانو طریقه ده، ځکه هغه عیسوي کال د عیسی علی السلام د ولادت نه شروع کوي چې هغه جنوري ده. اگر که دا صحیح هم نه ده، خو به هر حال هغه جدا یو موضوع ده. بعض صحابه کرامو دا مشوره ورکړه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه به تاریخ شروع کو. عمر فاروق رضی الله عنه دا مشوره قبول نه کړه چې دا خو به هر کال بیا خلق غم را تازه کوي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وفات باندې داغه د وفات په ورځ باندې به د غم اظهار کوي. سره د دینه په شریعت کې د 3 ورځو نه زیات غم جایز نه ده. به او فرمایل چې راځي وګورو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندګۍ کې د ټولو نه لوی واقعه څه شوه ده، لوی کارنامه د نبی علیہ السلام کومه یو ده. اگر که د نبی علیہ السلام هر یو کار هر یو عمل هغه بذات خود یو لوی کارنامه ده، خو بیا خاص کر لوی کارنامه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای د هجرت ده چې د مکې مکرمه نه هجرت کړي مدینه منوره ته. نو دغه هجرت نه به کال شروع کو. نو د صحابه کرامو په اتفاق باندې بیا د هجرت نه تاریخ شروع شوه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر که رسته هجرت کړي ده، خو صحابه کرامو ته چې حکم د هجرت کړي چې تاسو مدینه منوره ته هجرت شروع کړئ، نو هغه د محرم د میاشت نه شروع شوه ده. نو دغه هجرت د ورځې نه بیا اتفاق راغی چې د دینه به تاریخ شروع کو. او قران کریم کې هم دې ته اشاره ده. الله فرمایي سورۃ توبه کې آیات نمبر 108 لمسجد اسس علی التقوى
من اول يوم احق ان تقوم فيه. دی آیات کریمه کې د مسجد قباء فضیلت ته اشاره ده. الله فرمای خامخا دا هغه مسجد دی چې د دې بنیاد اخودل شوی په تقوا او په اخلاص باندې. من اول یوم د اول ورځې نه احق اے پیغمبره ډیر حق لایق ده ان تقوم فيه چې تاسو د عبادت د پاره په دې جمعات کې ودرېږئ. نو بهر حال من اول یوم احق د دغنا عمر فاروق رضی الله عنه استدلال کړی دی چې مونږ به تاریخ د دغه ورځ د هجرت نه شروع کوو چې هغه ورځ د محرم ده، د محرم میاشت ده. بهر حال نو د مسلمانانو تاریخ د مسلمانانو کال چې شروع کیږي نو هغه د محرم د میاشتې نه شروع کیږي او د انګریزانو کال چې دی نو هغه د جنوري د میاشتې نه شروع کیږي. نو په دغه ورځ باندې چې کوم د محرم اوله ورځ د اسلامی کال نوې شروع شي نو پاغي ورځ باندې هم جشن مناول یا یو بل ته مبارکي ورکول دا په شریعت کې ثابت نه دي. نو د انګریزانو د کال په شروع کېدو کې خو په طریقې اولا دا عمل جایز نه ده. دا د انګریزانو سره مشابهت ده. بعض خلک یو دعا شعر کوي چې نوې کال شروع کیږي نو دغه دعا وکړي. د نوې کال د شروع کېدو په مناسبت باندې څه دعا هم نقل نه ده په شریعت کې. البته چې کله میاش اسلامی میاش راوخیږي او سپوږمۍ سړی وګوري نو هغه وخت کې دعا نقل ده. په حدیثو کې راغلی ده. ترمذی شریف کې حدیث ده د طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه نه هغه فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم كان اذا راى الهلال قال اللهم اهله علينا بالامن والايمان. دا صحابي فرمای چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ وکته نو دا دعا به کوله اللهم اهله علينا بالامن والایمان. اے الله دغه میاش په مونږ باندې په امن ایمان او سلامتیا سره تیر کی. بالامن والایمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير. ربي زما او ستا رب الله ده. ربي وربك الله زما او ستا رب الله ده. دا میاشت د نیکی او بهتري میاشت وګرځي. نو دغه دعا دا د میاشتې په باره کې نقل ده او بعض خلک شعر کوي او دا وایي چې کال چې کله نوی کېږي نو دا دعا به وایي. نو دا دروغ دی په شریعت باندې او دا دروغ دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې. بهر حال مسلمانانو ته پکار دی چې هغه په دغه ورځ باندې نه جشن مناو کی او نه د خوشحالۍ سره مظاهره وکي او نه یو بل ته مبارکي ورکي د انګریزانو د مشابهت نه، بلکې زمونږ په دین کې د هر قوم سره د مشابهت نه من راغلی ده. نبی علیہ السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې د یو قوم سره مشابهت کوي دا د هغې د ډلې نه حسابېږي. واخر دعوانا الحمدلله.